اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ آل عمران آیت نمبر 113 رکوع نمبر 3. لیسوا سواء اغوی ټول برابر ندی من اهل الكتاب د اهل کتابنا امت یوڑلا قائمت ولړدا یتلون دیل ولی آیات الله آیاتنا د الله آناء اللیل د شپې په وختونو کې وهم یسجدون او غوی سجده کوي یؤمنون دو ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او ورځ په آخرت باندې ویأمرون او دوی حکم کوي بالمعروف د نیکو کارونو وینهون او دوی منع کوي عن المنکر د بد کارونو نه ویسارعون او دوی جلدی کوي فی الخیرات په نیکو کارونو کې واولئک هم دغ خلق دی من الصالحین د نیکانونا وما يفعلوا او دوی چې سکوي من خیر د نیکینا فلن یکفروه هرگز بدوی محروم نشي داغه د اجرنا والله علیم الله په هدی بالمتقین په متقیانو باندې ان الذين بشکها خلق کفروا چې کافران دي لن تغنیا هرگز بپکار را نشي عنهم د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله په مقابله کې شیئا د سسیز واولئک او دغه خلق اصحاب النار دوزخیان دي هم وی بدوی فیها پاغي کی خالدون همیشه لپاره مثلما مثال د هغه سا ينفقون چې دوی خرج کوي فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند د دنیا کې کما مثل ریح پشان د سختی احوا دی فیها سر چې وی پاغي کی سخت یخنی اصابت ورسی حرسا فصل تا قوم د یقوم ظلمو چې ظلمی کړو انفسهم په خپل ځانونو باندې فاهلكت بیا هلاک کړي هغه فصل وما ظلمهم الله والله ظلم نکوي په دوی باندې ولکن انفسهم لیکن دوی په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي. د دین آیت نمخ کی د اهل کتابو بیان شروع او پرونی سبق کی دا مونږ وویل چې ضربت علیهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس چې دا اهل کتاب چرته هم موجود دي نو په دوی باندې د الله د طرف نه ذلت او رسوایی د الله د غضب او د شانتی د محتاجۍ په دوی باندې مسلط بوي او داغه هغه اسباب هم بیان کړل چې په دوی باندې دا سيزونه د سوجنه الله فرمایل کانوا یکفرون بآیات الله ويقتلون الانبیاء دا الله د آیاتونو نه انکار انبیاء علیهم السلام قتلول د الله نافرمانی او د حد نه تیریدل د دغه اسباب د وجنه دی مستحق غضب وګرځیدل مستحق ذلت وګرځیدل او دغه شانتی د محتاجۍ مستحق وګرځیدل. نننی آیت کی الله فرمایي چې دا اهلی کتاب چې کم دینو دا ټول داسې یو شانتی نه دي. لیسوا سوا
ټول برابر نه دي چې دوی څومره اهل کتاب چې دي نو دوی مستحق غضب مستحق ذلت او د الله د طرف نه چې دي رسوایی داسې نه ده ټول داسې نه دي بلکې هم په دې اهل کتابو کې الله فرمایي من اهل الكتاب د اهل کتابنا امه قائمه یو ډله ده چې هغه ولاړه ده یتلون آیات الله چې دوی لولي د الله آیاتونه مطلب دا دی چې په اهل کتابو کې بعضی خلک داسې شته چې هغه په الله باندې ایمان راوړلو د الله پر کلام او قران باندې ایمان راوړلو په پیغمبر علی السلام باندې ایمان راوړلو بیا د قران تلاوت دا د شپې په وختونو کې چې دینو د الله د قران چې دی هغه تلاوت کی او دا شان دي د شپې په وختونو کې الله ته چې سجده ریز او الله ته پریوزي نو دا دې مبارک وختونه دي د شپې الله ته ودرېدل په ظاهر باندې دا ډېر ګران کار دی ډېر مشقت والا کار دی چې د جبې سخته یخنی وي او بیا تو په دغه شپه کې راپاسي چې ټول د خدای مخلوق ټول ودرې او تو الله ته راضي او راپاسي د الله د کلام تلاوت کې او الله سره چې دینو اهم کلام کېږي او الله ته په سجده باندې پریوزي یقینا دا ډېر مبارک وخت دی او دا ډېر مبارک خلکو ته نصیب کی الله دې زموږ ټولو نصیب کی چې الله دغه مبارک وختونه یعنی دغه ټیم کې الله رب ذوالجلال رحمتونه چې دي انسان ته متوجي نو الله فرمایي چې په دې اهل کتابو کې داسې خلق شته چې هغه په دغه مبارک وختونو کې د الله د کلام تلاوتونه کوي الله ته چې دینو په سجده باندې چې دغه پریوزي او روایتونو کې مرادي چې الله رب ذوالجلال اسماني دنیا ته چې دی راشي او داغه زین اعلان کوي چې څوک شته چې زمانه رزق وغواړي او دوی ته رزق ورکم او څوک داسې شته چې هغه زمانه بخنه وغواړي او زه هغه معاف کم نو دا ډېر مبارک وختونه دی او بیا د جمعې د شپې چې نو دا خو زمونږ لپاره چې یو نعمت دی اوګدې شپې چې سړی په خوب باندې چې ستړي شي او سحر کېږي نه نو په دې مبارک وختونه چې دا ضایع کول نه دی پکار په دغه ټیم کې الله ته چې جړه او زاری او فریاد او دغه شانتي چې د خپل ګناهونو باندې چې پېخمانته الله ته چې هغه پریوزو د خپل ضرورتونو خپل حوایج چې په الله باندې چې هغه حل کو نو الله فرمایي چې د اهل کتاب ګره ټول داسې ټول یو شانتي نه دي چې ټول چې د مستحق د عذاب او مستحق غضب او مستحق د رسوایی بلکې پدې کې داسې یو ډول شته چې یتلون آیات الله دوی د الله د آیاتونو تلاوت کوي انا الليل د شپې په وختونو کې وهم یسجدون او دوی سجده کوي یؤمنون بالله دوی ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او رس په آخرت باندې ويأمرون بالمعروف او دی حکم کوي د نیکو کارونو وینهون عن المنکر او دی منع کوي خلق د بدو کارونو نه ويسارعون فی الخيرات او دی تادی کوي او دی تیزی کوي او دی منډه وهي فی الخيرات په نیکو کارونو کې سبقت کوي د یو بلنا چې زو دا نیک کار بدا وزو کوم مونږه الټا روانو او مونږه الټا روانو کم دي کې چې د نیکو د غټلو مقام او ته ملاويږي هغه ته مړه را پلانې به وکی نو دا به هغه سعادت من خلق هغه مبارک خلق هغه به چې نیکو طرف ته چې هغه به منډه وي وس نیکی دا د سیس نه دی چې هغه سړی ورشو راوای نه سو پجب کې ورواچي بلکې هر یو ښه کار لپاره جذبه ساتل هر یو ښه کار لپاره منډه وهل چې زمانه د پلانې مخ کې نشي دا کار وزو کوم د یو مسلمان ته تکلیف دی داغه مسلمان یو مسلمان ته تکلیف دی او تو چې دینه موجود یره زوبر د مدد کومه زوبر د سر چې منډه واهم زوی زمانه چې څومره کیږي زوبو سر منډه دې ته نه کیوي لیکيږي نو که پکور کې ستارور په تکلیف کې کنه نو بل رور ل پکار دی چې ور منډه کې ولا کسا گاونډي په تکلیف کې نه پکار دی چې بل گاونډي له پکار دی چې هغه سر ور منډه کې داغه جانی مالی په هر اعتبار باندې چې نو هغه سر منډه تړلوي نو دې ته نه کوي لیکيږي نه دا نه کارونه لري پدې کې د یو بل نه سبقت کول پدې کې تادی کول یره دا پلانې ځانې کې ګټي چې دې ګټي زول نه ګټم نو دا صفات چې په خپل ځان کې پیدا کول دي نو کله چې دا صفات پیدا شي دې ته بهترین اخلاق ویل کېږي سا مسلمان رور په تکلیف کې دي تو دا غ تکلیف په ټیم کې دا غ پکار راشي دا بهترین اخلاق دي دا عمده اخلاق دي
د دغه سره بیا چې دی بهترینه معاشره چې دغه بیا په وجود کې راځي. نو الله فرمایي یؤمنون دوی ایمان راوړي بالله په الله باندې والیوم الاخر او ورځ په آخرت باندې ويأمرون بالمعروف او دوی حکم کوي د نیکو کارونو وینهون او دوی منع کوي عن المنکر د بد کارونو نه ويسارعون او دوی تاجی کوي فی الخيرات په نیکو کارونو کې واولئک من الصالحین. الله په مهر ولګول چې دا خلک سدي دا نیکان دي پر اهل کتابو کې دي خو لیکن دوی چې کله په الله باندې ایمان راوړلو دوی چې په قرآن باندې ایمان راوړلو او په نیکو کارونو کې سبقت کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي الله وایي چې دا نیک خلک دي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دا د يهوديانو غټ عالم ولیکن چې هغه ته حقانیت ښکارا شولو په تورات کې چې هغه ته چونکې د تورات عالم او هغه ته پته و پیغمبر علیه السلام باندې دغه خلکو طرف ته اشاره وما يفعلوا سچ کوي دوی من خیر د نیکو کارونو نه فلن یکفروه هرگز به دوی محروم نشي د هغې د اجر نه. دوی چې معمولی کار کوي نیکی کوي الله وایي دوی ته به د اجر پوره ملاویږي. والله علیم بالمتقین د هغې وجه سره چې الله رب ذوالجلال د متقیانو په هر عمل او په هر کار باندې چې دی هغه علیم دی هغه پوه دی. ان الذين كفروا لن تغني عنهم نو دا چې دی تذکره دا هغه اهل کتاب وشولا چې کم ایمان راوړلو په قرآن او په پیغمبر او د الله باندې ایمان راوړلو دا خو لیکن هغه خلکو تذکره کې کم چې کافران دي د اهل کتابونه. ان الذين بشک هغه خلق کفروا چې کافران دي لن تغني هرگز با پکار رانشي عنهم د دوی اموالهم اموال د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله په مقابله کې شان سسید یعنی د نجات لپاره بنیادی چې کوم شرط هغه ایمان بالله دی او هغه چې دین په قرآن باندې ایمان دی او پیغمبر علی السلام باندې ایمان دی. اگر چې تو فقیری اگر چې تو غریبی ورځ په قیامت باندې به دا ایمان چې دی دا به تا چې دی د الله د عذاب نه چې دی هغه بچ کی خو قبل طرف ته تو په الله باندې ایمان نه راوړي ډېر مال دولت سر دی ډېر اولاد دي نو الله فرمایي چې دغه مال او دغه اولاد چې دی دا چې دی تا د الله د عذاب نه چې دی نشي بچ کولی تا تعالی هیڅ قسم کار چې دی نه درکوي. ان الذين بشک هغه خلق کفروا چې کافران دي لن تغني هرگز بکار برانه شي عنهم د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی. قرآن کې خو ځکه فرمایي انما اموالکم واولادکم فتنه ستاسو مالونه او ستاسو اولاد ستاسو لپاره فتنه ده. نو مال او اولاد چې دي دا چې په صحیح معنو باندې مال وګټي او په صحیح معنو باندې ستا اولاد تا دغه تربیت وکړو دغه مال او دغه اولاد به چې ستا د نجات ذریعه جوړیږي. خو لیکن که بالفرض مال په غلطه وګټلو په غلطه خرج کو یا دغه شانتي سا خپل بچو هغه مینی محبت ته دومره داسې انتها ته ورسولې چې توی د الله نه چې دی غافله کې نن موږ د خپل بچو هغه مینا محبت موږ په داسې طریقه باندې کوو چې بیا زموږ الله چې دی غیر شي بیا د خپل د بچو په محبت کې بیا د دغه بچو لپاره مو ته حلال نه ګورو حرام ته نه ګورو خو بس مال چې دغه په ستر قبانه پیدا کو نو دغه بچی چې الله فرمایي چې دغه بچی بیا ستاره لپاره فتنه ده تی په یو اسمیخ کې چې دی واچوري الله بچی د دغه وجنه بچی ته جهنم ته اچي. نو نن موږ را مالونه چې دی کنه جمع کو د چا په مالونو باندې قبضه ولګو د چا په مالونو باندې غلطي داوی وکړو رشوت اخلو سودونه اخلو مختلف قسمه د چا لپاره دغه بچو لپاره. نو ځکه الله فرمایي انما اموالکم واولادکم فتنه ان الذين كفروا بشکها خلق چې کافران دي لن تغني هرگز به پکار رانشي عنهم د دوی اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله په مقابله کې شیئا د سسیز واولئک اصحاب النار هم فيها خالدون. الله دلته په دوی مهر ولګول هم دغه خلق دوزخیان دي وي دوی پاغي که همیشه لپاره. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال د هغه څه چې دوی خرج کوي في هذه الحياة الدنيا د دنیا په دې ژوند کې کمثل ريح پشان د هغه اواده فيها چې وی پاغي کې سرون سخت یخني اصابت چې ورسیږي حرسا فصل تا قوم د یو قوم ظلمو چې ظلمي کړي انفسهم بخپل ځانونو باندې فاهلكت نو هغه سکی هغه هلاک کی هغه فصل تباہ برباد کی. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. الله فرمای چې راکم کافرانو تاسو هم لیدلی چې دا بعضی کافر مختلف قسمه انجوز پر دنیا باندې ډېر د خیر کارونه کوي ظاهر ډېر خیر کارونه کوي
خو لیکن د دوی سره ایمان نشته دی، د دوی د عمل صالح د ښه کار د قبلېدو دپاره شرط سره هغه ایمان بالله دی، په الله باندې ایمان راوړل. خو لیکن د دوی سره د ایمان بالله نشته دی، الله په ذات باندې د دوی ایمان نشته دی. نو په دنیا کې کدو ډېر د خیر کارونه وکړي، ډېر د فلاح کارونه وکړي، د انسانیت د فلاح دپاره، د انسانیت د خدمت دپاره ډېر کارونه وکړي، نو الله فرمایي د دوی دغه پیسې چې دوی کومه خرج کړل دا په شان د هغې په شان وایي د هغې هوا دی چې هغه هوا هغې کې سخته یخني او یو فصل ته ورورسي، یعنی خو مزار بهترین فصل دی او هغه هوا راشي په هغه فصل باندې ور پریوزي او هغه فصل سکی تباه و برباد کی، بالکل پوخ فصل دی د شکیدو او یا چې د کټکیدو په حالت کې دی. خو لیکن په دې باندې چې کله هوا راشي هغه فصل شي هغه تباه و برباد شي. زمیدار په تمه چې زه خپل فصل ریبم، زه چې د خپل باغ و چې دی هغه به شکومه په هغې باندې سخته هوا راشي هغه فصل تباه و برباد شي، بالکل چټیل میدان یو هموار میدان چې دغه پاتې شي، مالک ته چې دی او زمیدار ته چې دی هیڅ چیز میلاو نشي. همدغه خلک چې په دنیا کې چې دی ډېر نیک کارونه کړي، ډېر ښه کارونه کړي دي، دوی به په دې تمه باندې چې په دې باندې موږ ته سم میلاو شي. خو لیکن کله چې د حساب کتاب ورځ راشي دوی به بالکل په تش میدان باندې ودرېږي، ځکه چې د دوی سره ایمان بالله چې دی هغه نشته دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة